پکار چې عبادت سره مخالفت د یهودو مشي، مخالفت د یهودو مشي. دا به هله کېږي چې یا خو 3 روجې ونیسي، 9 لسمه 11 او یا 9 لسمه ونیسي یا لسمه 11 2 ونیسي کم از کم. او که یو یې ونیوله نو ټیک د روژه خو یې ونیوله د عاشورا ثواب به میلاو شي، خو مخالفت د یهودو پاتې شي. پکار ده چې مخالفت د یهودو وشي. نو خبره مې دا کوله چې د محرم عزت او احترام دا د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د شهادت نه مخکې په اسلام کې موجود دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا روزه د عاشورا لسم د محرم یکفر السنه الماضیه، د تیر شوي کال ټول واړه ګناهونه ورسره الله معاف کوي. ټول واړه ګناهونه معاف کېږي، لوی ګناهونه دپاره به مستقل استغفار وایي، الله ته به توبه وباسي. نو دا فضیلت پکې مخکې نه موجود دی. اوس په سني قوم باندې د شیعو دور اثر وشو، دور اثر چې ځکه چې مونږ او تاسو خو د هغوی میډیا ګورو، صرف خپل عالم ته نه کینو، ځان د مسلې نه خبرو. نو دومره اثر شوی دی چې د هر سړي په ذهن کې دا ناسته ده چې یاره د محرم دا خلک کم عزت او احترام کوي، نو دا حضرت حسین رضی الله عنه واقع د کربلا راغلی ده او یزید او دا ده. او په دې کې بیا شیعګان لعنهم الله هغوی چې دی نو توهین د صحابه کرامو کوي. پوه شئ که نه؟ یو طرف ته خو مقام د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ، مقام د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ داسې حد ته ورسوي چې د خدای توب درجې ته مدد ته غواړي. مدد دام ناروا دی، بلکې حضرت حسین سره رضی الله تعالی عنہ، حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره موږ مینه محبت کوو، څنګه چې زموږ ټولو صحابه کرامو سره مینه محبت دی. او دا د اماراتو د اهل سنت والجماعت نه ده. اهل سنت والجماعت به هغه انساني چې هغه به ټولو صحابه کرامو سره مینه محبت دی. او حبهم من الایمان او بغضهم من النفاق، ساعت چې د صحابه کرامو سره مینه دا د ایمان نښه ده چې دی مؤمن دی. د صحابه کرامو سره بغض ساتي دا چې دی نو د منافقت نښه ده، دا سړی منافق دی، دا سړی منافق دی. بیا خلک په دې محرم کې غم مناوي، غم مناول په دې کې نشته دی، غمونه مناول په کې نشته. تاسو ټولو ته پته ده، ګورئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړی دا چې څوک وفات شي د 3 ورځو نه زیات غم مناول نبی علیہ السلام منع کړی ده. او صرف زنانه ده چې خاوند وفات شي نو 4 میاشتې 10 ورځې یا کم چې د عدت مسائل دي ټیک شه که نه، د هغې مطابق بس صرف زنانه به په خپل خاوند 4 میاشتې 10 ورځې غم مناوي. د دې نه علاوه چې دی نو په چا غم مناول نشته دی. شیعګانو ته وایي تاسو سره څه دلیل دی د قرآن سنت نه چې تاسو هر کال غم تازه کوئ، ځان وښئ؟ هېڅ دلیل په دې باندې نشته دی، هېڅ دلیل په دې باندې نشته. نو په کار دا د هغه خو هسې شیعه دی. خو ما او تعالی څه چل دی چې زما او ستا معاشره کې چې محرم راشي نو ودونه بالکل بند شي، ودونه بالکل بند شي. دا د شیعتوب اثرات دي، دا د شیعیت اثر دی چې مونږ وایو ځان ته سنیان، خو شیعت اثر رامنې وشي. مفتی رشید احمد صاحب الله د قبر منور کې هغه لیکلي دي تر دې پورې چې په محرم کې دا کیسې بیانول د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ، د حضرت علی او چې دین واقع د کربلا او د یزید، دا ټول د شیعت اثر دی په سنی قوم. تاسو وګورئ په هر چینل باندې په هر څه باندې واقع دغه چلیږي که نه چلیږي. وایي دا واقع بیانول د دین د شریعت نه ثبوت نشته چې په دې محرم کې دا واقعیت بیانوه. او بیا سنی قوم په لسم د محرم باندې چې دی نو بیا شربتونه وکړي او لارو ته وباسي موږ سنیان یو. دا هم د شیعت اثر دی چې په دې میاشت کې بیا په لارو کوڅو کې شربتونه وي، خلکو شربتونه څښي. پوه شئ که نه؟ د شریعت نه کم دی ثبوت. اوبه خو هر چا هر وخت ورکوه ثواب دی، خو د دې څه ثبوت دی چې تا په محرم کې چې دی سبیلونه دې لګولي او خلکو ته یې راشي اوبه وڅښي. دا هم د شیعت اثر دی، شیعتوب اثر دی. اوس تا ته خو کار ډېر ښه ښکاري چې دا خو یاره په خلکو له اوبه ورکوم شربت ورکوم، کار ښه دی، خو پیغمبر نه دی کړی نو ښه نشي کېدلی. د جمعې په ورځ د ټولو نه غټه جمع وي که نه، خو د جمعې په ورځ فرض څو دي؟ 2 رکعته دي. یاره په کال چې 4 رکعته کوو نو ښه خبره نه ده، بده خبره ده که ښه ده؟ بده خبره ده. څنګه بده خبره ده؟ رکعتونه 4 کېږي او خبره بده ده. نو بده څه کله چې شریعت داسې نه دي ویلي که نه؟
شریعت داسې نه دی ویلي چې څلور رکعاته وکړي، شریعت وایي 2 رکعاته وکړي. نو ته وایي اوبه ورکول ښه خبره ده، اوبه ورکول ښه خبره ده، هر وخت یې ورکو، خو په محرم کې د سبیلونه لګول دا پتا د شیعت اثر شوی دی، شیعتوب اثر شوی دی. نو لہذا دا ناروا دي دا کارونه. او بیا چې دی په دې میاشت کې چې دی نو بیا دغه واقعیات د حضرت یزید او د حسین رضی الله تعالی عنه یو خدا چې شریعت موږ د مشاجرات صحابو نه منع کړیو، بالکل به دا نه وایو. اختلاف راغلی الله معاف کړي دي ټول، زما ستا سره کار نشته، زما ستا. بیا د یزید پسې لعنتوان یو خبره د آیات ساتئ. وایي زه دا نه وم چې زما یزید سره په دې کار کې محبت دی، پوه شئ محبت دی، خو لیکن یو خبره باندې ځان پویه کوي، دا د شیعګانو اثر راغلی دی چې په یزید باندې دومره لعنتوان کوي. دا ولې کوي؟ د یزید سره د هغه اسفیمه ده، د یزید سره کار نشته دی، لاره کولاوی حضرت معاویه ته. خیال نشته دی که نه؟ لاره کولاوی د حضرت معاویه رد و بد ویلو ته، دارنګ د مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه رد و بد ویلو ته. نو د دې د وجې نه موږ د حضرت یزید کار سره نه محبت کوو، پوه شئ نو څه خو چپتې کینو. خیال نشته دی که نه؟ چپتې کینو. ولې چپ کینو؟ ځکه چې رد بد وایو نو بیا به وروستو خبره حضرت معاویه رضی هلته به څه کوي؟ بیا خو د ایمان نه خلاصېږي، صحابي پسې رد بد وایي. مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه بیا به هلته رد بد وایي. د دې د وجې نه په دې میاشت کې خلک ورپسې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه هم توهین کوي. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما، حضرت عثمان، د صحابه کرامو تنقیس کیږي. ورونو دا د بې ایمانۍ نښه ده، د ایمان نښه د صحابه کرامو سره محبت دی. هر چې یزید دی بس موږ سکوت کوو، چپ کینو د هغې نه. ولې داسې چل دی که نه؟ څوک کله ناکله د چا زوی ډېر رواني خو پلار یې ښه سړی، نو د زوی یاره څه نه وم، پلار یې بس ډېر ښه سړی دی، نو پلار یې ښه سړی دی. نو مونږ وایي یزید چې هر څنګه دی خو که رد بد وایي نو هلته خلک شیعګانو ته لار کولاویږي، حضرت معاویه پسې رد بد وایي. الله دې د عمل کړو توفیق نصیب کړي. ټایم ختم دی. واخر دعوانا الحمدلله.